آدم علیه السلام چې کله جنت نه راووښتلی شو نو په ځمکه باندې په کم ملک په ځمکه باندې هغه قدم کېښودلی شی او د کم ملک په ځمکه باندې آدم علیه السلام راکوز کړلی شی او بل آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راغو نو آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه څه راوړلي بل آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راغو نو آدم علیه السلام ړومبی څه فرمایش کړی د الله پاک نه ړومبی څه غوښتلي څه ګیلې ورله کړې وه څه فرمایش یې ترې کړی نو دا درې غټ انفارمیشن به په دې ویډیو کې تاسو له میلاویږي نو ویډیو د ثواب په نیت باندې خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ تاسو له دې معلومه چې آدم علیه السلام د دنیا ټول ړومبنی انسان دی او په دنیا چې څومره هم انسانان دي نو آدم علیه السلام والد دی آدم علیه السلام پلار دی آدم علیه السلام چې کله الله پاک آدم علیه السلام کې چې کله الله پاک روح واچولو نو فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فرشتو آدم علیه السلام له سجده کړې وه او شیطان د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کړو هغه الله پاک له په دې وجه انکار کړو چې زه شیطان مطلب زه د اور نه جوړ یم او آدم علیه السلام ته د خټې نه جوړ کړی دی نو شیطان چې کوم دی غرور او تکبر په وجه باندې آدم علیه السلام له سجده نه وکړي چې هغه ځان له یو بېله واقعه ده په هغې باندې په دې ویډیو کې موږ ډسکشن نه کوو زموږ چې کوم د ویډیو مین ټاپک دی هغه الریډي د ویډیو سټارټ کې تاسو سره ما ډسکس کو بیا آدم علیه السلام سره مطلب ملګری آدم علیه السلام د پاره بیبي حوا الله پاک پیدا کا چې بیبي حوا الله پاک د آدم علیه السلام پسلی مبارک نه پیدا کړی و او مکمل پرده کې پیدا کړی و جی نو ځکه که تاسو ګورئ پس مکه باندې د ښځې پرده کول ډیر غټ اهمیت لري جی بل جنت کې هم دوران الله پاک آدم علیه السلام ته وی او دغه ښځې مبارک دغه ښځې بیبي حوا ته دا هم وی چې یو مخصوص بوټی ولا خول او چې دې بوټي پل باندې خوري ګرځي جنت کې هر څه خوري هر څه خوري خو دغه بوټي له جغت هم موردی بیبي حوا د یو مخصوص پل او بوټي نه منې کړلی شوي وو آدم علیه السلام الله پاک قرآن مجید کې هم فرمایلی چې ما آدم علیه السلام ته دا حکم وکړو چې جنت کې هر څه خوره بغیر د دې یو بوټي نه دې بوټي ته جوغ هم مه ورده ورنه که د دغې له جوغ ورغې نو ظالم ټهرای جاوګې مطلب په خپل ځان باندې به ظلم وکړئ که چېرې تاسو دغه بوټي له جوخت ورغئ یا د دغې بوټي پل تاسو خوړو بیا شیطان چې کوم دی آدم علیه السلام او بیبي حوا خپل دوکه کې خپل چال کې راوستل او د هغه بوټي پلې چې کوم دی د هغې خوراک یې پرې کړو چې کله هغه د دغې بوټي خوراک وکړو نو هغې نه د آدم علیه السلام نه او د بیبي حوا نه د جنت لباس هم واغېستلی شو او الله پاک والله د جنت نه د وتلو حکم هم وکړو جي قرآن مجید کې ارشاد هم دی چې شیطان هغه بهکاو کړل د شیطان د بهکاوي په وجه باندې آدم علیه السلام د جنت نه راوویښتلی شو جي بیا آدم علیه السلام او بیبي حوا ته توبه هم وسته او الله پاک نه د بخشش طلب هم وکړو مګر دا غلطي آدم علیه السلام د بیبي حوا او بیبي حوا جنت نه په دغه غلطۍ راوویښتلی شو او د یوې نوې زندګۍ آغاز چې کوم دی په ځمکه باندې وکړو جي کله چې آدم علیه السلام جنت نه راوویښتلی شو نو آدم علیه السلام لومبنی قدم چې کوم دی د سریلنکا په غرونو باندې ایښی بعض روایاتو کې د سریلنکا غرونه راځي او بعض روایاتو کې دا هم راځي چې نه آدم علیه السلام سعودي عرب کې لومبنی قدم کېښودی سعودي عرب له آدم علیه السلام راکوز کړلی شوی و او چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو الله پاک ته یې الله پاک ته یو ګیله وکړه یو شکوه وکړه الله پاک نه یو فرمایش وکړو چې دلته خو زه د فرشتو عبادت هم نه اورم په جنت کې به خو ما د فرشتو عبادت اورېدو دلته خو زه د فرشتو عبادت هم نه اورم او دلته چېرته ماله عبادتګاه هم نه ښکاري دلته چېرته عبادتګاه هم نشته دی نو الله پاک ورته حکم وکړو چې لاړ شه او چېرته تا ته موږ نشانې ښولې دي نو هلته لاړ شه او هلته بیت الله جوړ کړه او د هغې نه طواف هم وکړه او دغې طرف ته مونځ هم وکړه جي دلته دا هم ظاهریږي چې آدم علیه السلام سعودي عرب ته راکوز کړلی شوی و جي لکه د دې خبرې نه ډېر بعض روایاتو کې راځي چې د دې خبرې نه دا ظاهریږي چې آدم علیه السلام سعودي عرب ته راکوز کړلی شوی خو مګر حقیقت چې کوم دی الله پاک عالم دی الله پاک له د حقیقت علم دی جي جنت نه آدم علیه السلام ځان سره څه څیزونه راوړي نو جنت نه آدم علیه السلام ځان سره مختلف څیزونه راوړي هغې کې څه څیزونه داسې دي چې لکه عود خوشبو چې کومه ده عود عطر چې کوم دی هغه لرګی ځان سره ورلکړي موسی علیه السلام عصا مبارکه چې بیا هغه موسی علیه السلام ته میلاو شوه د انجیر پاڼې ځان سره راوړی وي حجر اسود ځان سره راوړی چې هغه بیا د خانه کعبه کې لګېدلی دی د حضرت سلیمان علیه السلام انګوټي ځان سره راوړلی وه چې بیا هغه حضرت سلیمان علیه السلام سره ته میلاو شوه بعض روایاتو کې دا هم راځي چې آدم علیه السلام جنت نه مختلف تخم او 3 قسمه پل ځان سره هم راوړلی او 3 قسمه کم پل په هغې د ویډیو اینډ کې راځي حجر اسود او د هغه عصا مبارک چې بیا هغه موسی علیه السلام په لاس راغه چې د هغې لمبۍ 10 ګزه وه جي چې کومه عصا مبارکه د موسی علیه السلام هغه کومه عصا بیا موسی علیه السلام ته میلاو شوه نو دا روایاتو کې راځي چې دا آدم علیه السلام ځان سره جنت ته راوړلی وه چې د هغې لمبۍ 10 ګزه وه جي
دا هم بعضو روایتو کې راځي چې سونا چاندي هم ځان سره او د زمیداری سره اوزار ټولز وغیرہ هم آدم علی السلام ځان سره جنت نه راوړلو. آدم علی السلام درې قسمه کومه میوه جنت نه ځان سره راوړې و هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. یو میوه هغه و چې هغه پوره خوړل کیږي، مطلب که سیب مثال به درکم، سیب مونږ پوره خورو لکه هغه کې سیب کې مونږ سم نه غوردو، صرف هغه واړه واړه دنه پکې ډوکی وي، داسې میوه چې مونږ پوره خورو مطلب هغه نه مونږ سم نه غوردو. کومه میوه هغه به تاسو لاندې علم د سوچ پیو کوي چې داسې کومه میوه ما سره هم کمنټ کې شریک کړئ چې هغه مونږ پوره خورو کې مونږ سم نه غوردو، هغه میوه مونږ پوره بس خورو هغه کې د غرزول سن وي داسې میوه. دوی مې داسې میوه ورلې و چې داغه بره حصہ خوړل کیږي او هډو کې پکې دنه وي دنه حصہ چې کوم وي داغه غرزل کیږي، لکه عام شو، عام کې بره حصہ داغه مونږ خورو او دنه کې مونږ غوردو بره حصہ. داسې میوه چې داغه بره حصہ خوړل کیږي وردنه حصہ پکې غورځيږي، او بل داسې میوه وروړل و چې داغه بره حصہ غورځيږي وردنه حصہ خوړل کیږي. لکه مثال به د لزه د کېلې درکم، د کېلې بره حصہ مونږ غوردو چې کا کنه وردنه مونږ خورو. داسې میوه چې داغه بره حصہ غورځول کیږي. دا درې قسمه میوه چې کوم ده د آدم علی السلام ځان سره د جنت نه راوړلې وي. یو هغه میوه چې هغه پوره خوړل کیږي، یو هغه میوه چې داغه بره حصہ خوړل کیږي دنه حصہ ته غورځيږي، یو هغه میوه چې داغه بره حصہ غورځيږي او دنه حصے خوړل کیږي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو کده انفارمیشن تاسو لا خلګ دلی نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې نور مرګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیر زیات مننه جی، والسلام.